أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. صدق الله العظيم. ربط او مناسبت بیانولو نه مخکې بیګانۍ یو دوا قیمتي او د ضرورت خبرې. اوله خبره دا ده چې 1995 کې هیلری کلینټن اسلام آباد تراله او دا زنانو یو کالج تر ورغله. نو جنکو سره خبرې مبرې کولې مختلفو موضوعاتو باندې بحثو. نو یو جنۍ ته تاسو ته او اخبارونو دا غي جنۍ نوم ذکر کړو. بهر حال وی چې امریکا کې زنانو ته تعلیم په سلسله کې څه مشکلات دي. نو دا مشکلات بیانول مقصود نه دی، هغه ته کوم خبره کړي هغه مقصود دي کنه. نو هیلری کلینټن زنانه دا غي وی کنه غي څنګه چې دلته تاسو دا مشکلات چې لکه وبنيشته یا فند نشته، سټاف نشته، وسایل نشته کالجونو کې وغیرہ، او البته دا مشکلات دي چې د میډل سکول جنۍ بغیر واده نه صاحب اولاد شي. نو هغه د کفالت کوټینا خاون وغیرہ پلارونه دا خو نه کوي. مثال د زناورو دی. نو هغه د بچو په سمبالولو کې تعلیم ته نه پاتې شي. مقصدی خبره دا ده چې هیلری کلینټن دی وی چې نوجوانان دي کې عیسایانی او عیسایانو خپل ځان لپاره او کوم مسلمانان د مذهب نه دي ترلاسه کیږي نه د مذهب سره د کلک تعلق ساتي. چونکه مؤمنان په مذهب باندې عمل کوي او صحیح طریقې سره ودونه وغیرہ ترتیب دي د ژوندۍ. دا مسائل مسلمانانو جنکو تاغو پر جنکو د پاره خبره کوي ته سړي کم دي. مذهب نه څومره لږ کیږي ک نارینه یو کسي ک زنانه او خو د زنانو خبره کوله کله دومره مشکلات او دغه پیدا کیږي رکاوټونه. نو علمیه دا ده چې مسلمانانو اکثر جنکې چې د لکانو نه زیات تعلیم او مخکې صداسي نور شو رکاوټونه وغیرہ غربت او صوص او الکان حق بلانی فاسي ځای شي ولې چې روستور په دینی تربیت نشته. شپاړو کالو په عمر کې د هغه دیني ټمپریچر بدل شي نو هغه بیا وی کوي منو زایما داغه تربیت نه کنه. نو بس موبایل په کمپیوټر په څیر په کمپیوټر په څیر پتنګانو په څیر ولګي ته به برباد شي ژوندۍ. ها او کله چې فرانس وی چې دا
الجزائر تبو برباد کو پوج ولواغه بيدینی به کې فرق لا خو هیڅ قسمه پیدا او مطلب او مقصود حاصل نه کړو نو بیا د سوشیالوجي ته وی کڅ شي ته وی دي چې در دې یو ماهر خزه ورولې کله چې کې ته وګوره چې دې موږ څنګه خرابو او مختلفو باناګانو سره بانو سره د نوې دي خلک کړه مطلب دا دې دلته کې د مردم شماره په طریقې باندې خلکو کې رانه وزي او معلوماتو کی یا وی آثار قدیمه ګورو یا د پولیو په ذریعے سره تاسو سره یا بل ستاسو کې دا مرض دی او دا مرض دی یو سړی $2 په مور او پلار نشي خرڅ کوي چې وی ساتي اولډ هاوس کوي او اگر دومره لري ناراضي سمندر پار نو مسلمان خیر رسیدا کیږي چې تا نشي کېږي قرآن پاک فیصله او د دین فیصله څه ده اصل ده نو هغه کې شرط وکړو وی دا فیصله وروله چې د اسلامي حقدارو معاونین او پاسداري کوونکي خودو کې دا خزي دي خزي ول دي دینه کې دین نه لري کوي سړی په څه کې سړی کوټول د قشان کی نو په خپل بدل تباہ برباد شي او د عمل په اساس په قبضه کې راشي ها نن په ټول دنیا کې دا ترتیب روان دی چې د زنانو د بيدینه کولو د دین نه لري کولو او د خرابولو الله کولو یو دیبا ترتیب کړي شروع دی دې کانفرنس په قرآن پاک سره کیږي او د دینی تربیت سره کیږي ها خبره پوهیږي نور الدین زنګي چې وفات شو نو دا هغه خدي انډرګراوند تربیت کړي د مسلمانانو خزو نو بیا چې ملک راټینګ کړي شو دمشق دا زنانه د مهنت او داغه شب و روز مهنت باندې دا عمل بیا راټینګ شو ها کلیه ستلی بلاس نه وتی نو یوې زنانه چې صحیح تربیت شي اسلامي وي د ګون خاندان څو شو په خوا تعلیم نو کنه او خلکو کې دینو ولې چې کورونو کې دا غي وخت څومره واسو د خلکو نه زنانه سوي ارما خان با تقریبا هر زنانه رشید البیان واسو هغه کې د چرندام نواله تر وفات پوری مسائل دي شیرونو کې ادب د خپل ته یاد وکړه خو بیا داسې ظالمان خلک پکې وروته چې ځان ته دیوبندیان یو کوي په خبرې شروع کړي رشید البیان داسې دی او داسې دی او داسې دی تاسو پیژنئ پوښبي چې لاغه د مقبره په خوا کې تیر شي د شرک پتہ باندې لګي دغه خلک دا شی ختم شو خان رشید البیان ټول څه مستند د فقه کتاب دی ها و د دې سبق ربطه زما په خبره خو پوه شئ کنه تربیت پکار ده هم وایي مړه دا خو ماشوم دی نه کويږي او بیا وی وسو د لوګو وخت او بیا چې غشي دا خو اوس ودیږي دا جینې د لپاره به واده کوي او څه به پیسې ګټي او د خپلوان دی او ټیم سره نشته دا چل بیا بودا شي خو دې خپل ځان نه سمبالولې نه بر دین کار خو بیا به دین بس ذکر وسو کی ها دا په کم ټیم کې مونږه سمېږو مونږ به دین زده کوو مونږ به کار کوو کافر په ټول دنیا باندې غلبه مونږ دي کنه زړه چې کم سوچ ته په ټول دنیا باندې خورول غواړي نو خو د قرآن او د حدیث نه اولټ پولټ ته کنه نه پای کې خیر نشته خیر پس کې دي دانن د تدا خبره کوي ها چې خیر کتا سو پزمکه کې امن غواړي عدل غواړي انصاف غواړي نو هغه پس کې دي بس بری دین کې دي بس پوښتنه زما د خبرو مقصد دا دی ها نو فرمایي نو مضبوطیا په څه باندې راځي دي تربيت باندې ها نو د نارینه او تربيت ضروري دی خو زنانو دا غي نه څه دی زیات ضروري دی ګور ها او هغه مونږ بالکل کاټه کړی نیمه نه سیوا مت کو کورونو دي نو په صحیح طریقې باندې په ترتیب باندې کار پکار دی ها ډیر ساده توګه مونږ پکار چې بس سړی دا تنظیم جوړ کړي خځه برابر دي دا چلو بس خوش به نظام ډیر ساده کېم نه ها احتیاط سره وکړ کوي مربط ما قبل سره دا چې مخکې کې د زنانو سره د عدل او انصاف وکړو چې تاسو د زنانو سره عدل او انصاف او مساوات کوئ خوش به او روادارۍ سره د خپل زنانو سره لوریان سره وی سره وخت تیروي ها
او چې چا نه په دنیا کې انخلاصي نشته بیا په آخرت کې نو ځکه مګر د حضور رسول خو چې سړی خپ او رواداري سره محبت سره مینه سره وخت تیری نه فنه ده او دی آیتونه کې د عام عدل انصاف خبره کیږي مخکې آیتونه کې د زنانو سره د عدل او د مساوات خبره ده چې دوا درې ودونه سلور کړي چې عدل انصاف په ساتي ها او دی آیتونه کې د عام عدل انصاف ذکر دی چې په کور کې عدل او انصاف قایمي نو کور به جنتی کنه بار کې عام عدل قائم کړی شو نو د عام دنیا به شي جنت شي کنه دا غیر لپاره د خدای پاک نه یره او د آخرت یاد دا ضروری شي دا څه دي چې څان پس د خدای پاک یری د آخرت یاد چې مصر حساب کتاب کیږي دې بیا په عدل انصاف باندې قائم پاتې کیږي کنه دا عدل انصاف د خپل ځان په میاس کې د مور پلار په میاس کې د زنانو بیبیانو په میاس کې او کله بار خلکو سره په میاس کې چې د خدای پاک یری په ځل کې دا خیال دی او د آخرت یاد نو خدای پاک څه ویلي ولمن خاف مقام ربه جنتان څوک چې خدای پاک نه ریږي د بل د جنت ورکوم یو نقد دنیا به ته جنت کوم په کور کې عدل انصاف او د کور محله دا به ته خدای پاک جنت کی او یو په آخرت کې ها ولمن خاف مقام ربه جنتان نو دې اتنه کې د عدل انصاف د عام عدل انصاف ذکر کیږي ها خدای پاک د انسان او د پیغمبر آدم علیه السلام تر علیګو دنیا ته بیا د نور پیغمبرانو د کتابونه دا څه د پاره چې دنیا کې عدل انصاف شي قائم شي او عدل انصاف تقاضا صرف د حکومت نه ده کله کې د چا نه کوي صرف تقاضا حکومت عدل نه کوي انصاف نه کوي بلکې قرآن پاک کې تقاضا د عدل انصاف څنګه د حکومت نه ده دا چې د عوامو نه ده ها نو چون کې خلکو دا خبره په چا باندې لازم کړي چې عدل انصاف په سود کې صرف حکومت او یو دی عدل انصاف نه کوي او په خپل کې هر څه وکړي نو ورځ په ورځ تباہی خوريږي ها امن ختميږي فسادات بیماری وغیرہ څه کیږي سیوا کیږي ها نو د دې کنټرول لپاره خلک څه کوي کسان وټونو ته ودري دا غیر لپاره بس د ټول دنیا په درز غوبل هم مال بوت راکې مال بوت راکې مال بوت راکې مال بوت راکې ټول دنیا په مخاطب سي پاکستان پای باندې بلا خرچي وشي نو التا یو ځای ته یو څو کسان غون شي ها نو د څه لپاره دي چې دنیا کې چې کوم داخله فشار دی او د انتشار دی چې صدا څخه ترتیب وکړي چې قوانين جوړ کړي دا کنټرول شي خپل سوچ به چار ده نو وی خپل تخېټه کوي یو پیسې ګټي یو ټیکسونه لګي یو څه کوي او هغه کو قانون جوړ کړي نو خو د خلکو د مزاج مخالفي کنه چې کله قانون جوړ کړو د خلکو د مزاج موافق ونه دا بیا منظور شي چې د خلکو د مزاج موافق نه هغه نه منظوريږي په چا جاری کیږي په چا نه جاری کیږي صفر انده هغه سمراو پیدا وزیری قوانین هیڅ پیدا نشته هیڅ کوم قوانین جوړي ها په خلاف د قران پاک د قوانینو آسان کار دی چې نو دولت د دې ضرورت نشته دونه قوانینو ته چې ته دونه وزیران جوړ کې دې موږ له مطلب دا دی یو سوچ به چار جوړ کی چې تاسو قوانین جوړ کی چې دا ملک یو چلیږي نو نه ګران کار څه کوي بس قران پاک آسان خبره کړی دا باندې سره به ملک چلیږي کنه آسان به چلیږي او چلیدل د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نمونه خودلې صحابه کرام پرې خودي ادینه مخکې د مسلمانانو او اسلامي حکومتونو څنګه چلیدل چې خلکو کې دینو او حکومت کې نو عوامو کې نو مخکې تعلیم نو او څونه خپل معاشره و او چې خلکو کې دین نشته نه په حکومت کې خلکو کې تعلیم دی خو څونه بد معاشره ده په پر کویږي کنه یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو زما چې څومره مفسرین لیکلي کتابونه لیکلي ها ځان نه دي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو که حکومت کې ایسو کو او که څوک عام کسته کونو شیطاسو قوامینا دیر قائم پاتې دین کې بالقسط په انصاف سره که ججی کنا وکیلی وغیرہ پلاس کې څه وځي نجی ته خطاب کې تاسو په انصاف سره فیصله کوي ها او شهداء گواہی ورکوونکی لله خاص الله لرا دا عوامو ته خطاب شو ها گواہی ضرورت راځي کنه دا عوامو د حکومت او د عدالت کې فیصله کوي گواہی به وکي د مطابق کوشي فیصله وشي ولو علی انفسکم اگر کوي دا گواہی تاسو فزان خپل باندې ان اقرار تابع نه هدي پیسې دي ته او بالکل زمانه ما پمایسری پیسې دي پمایسری دا کار زما په مخ کې شوی دی داسې
اوس خلکو ته ښه پته وي چې دا شی د اغستې دی خو سبانه شی مې لټۍ را لټۍ څه چل کوي بس ځان نه پوه شوې انتقال په یو پسې یو بل کاغذ د بل سره یو سلانجي کنجي دا خلک پوهېږي نه موږ نه پوهېږو هغه دغه مغه راوباسي یو په پټواري سره غوږ نه ګوځنګي خو ته پته کې دا اغستې دی او دا دی خو بس هغه څه شی جوړ کړي ځان نه څه لیکل میکلو کي او څه شی جوړ کړي بس حکومت ته چې بس مال راکړي او دوباره ته نه پیسې واخلي په دې کوي کې مخکې ورځ کې ته موږ ملګری راغلی نو دا سړی دی او د خلکو باندې ځمکې خرڅې کړي دي نیکیانو خو ته پته ده چې دا زموږ نیکیانو په دې خرڅې کړي دي کاغذونه راوباسي په دوباره خرڅوي چې انتقال درته کوم بس خو پیسې راکړه مرلې په سر دونه لکې ته واخلي لکه چې ځکه اخلي ته پته چې دا د ځمکه د خرڅه شوې ده خو بس ارامتوب کوي ولو علی انفسکم نو دا خبرې نه دي کنه خدای پاک خوسته کنه اگر که په ځان تاسو وي اویل والدین یا په خلاف د مور او پلار تاسو د مور او د پلار خلاف گواہی کوي شي په شریعت کې خدایي لپاره گواہی نشي کولای نه قبليږي ولا قربین او کوي اگر کوي هغه گواہی تاسو خپلوانو خلاف تا دوست او یا تا مطلب دا دی تعلق دی سره یا د سره قرابت دی کنه هر صورت کې او کله ځان خلافي خو بس په انصاف سره کوه گواہی کوه ان یکن غنیا اگر کوي دغه کس چا خلاف ته څه کوي فیصله کوي غنی اته وایي چې دا خو مالدار دی دی غریب کې نظم کوي ولې دا زه سره خواصم دی را ده نو دل سره گواہی کوي مړی به بس دی غریب ته بدازمه کا پاتې شي خوشوي نو خدای پاک فالله اولادهما دی غریب سره پردیس مکه ده او تا ته خپل چې پردای دی مالدار ده نو گواہی لوکا زس تانه په دی غریب باندې زیات خپکیږم او زیات کنه خبره چې دی غریب دی او چې زما حکم دی چې وکړي دی مالدار د پاره دا گواہی دز مکه ده نو بس وکوله فالله اولادهما او یا د مالدار سره ځمکه د زنه ده د غریب ده خو تر د مالدار نه یریږي څه ځل کوي یریږي چې کله د غریب لا گواہی کوم نو دې هم سرمونو باندې او دا چل بو کې په بل موقع به ما گیر کیا بداسي یاداسي نو فالله اولادهما الله پاک زیات نږدې دی غریب او مالدار ته دا مالدار چې پناه حق استا مړی ته لاس کوي او غریوان ته زین کنه خدای پاک وي دا یما پوښبي او که د غریب خلاف دغه کوي ته وایي به مړه د ځمکه خوريره ده د مالدار او په حقیقت کې ځمکه د مالدار ده د غریب خلاف څه وکړه گواہی وکړه حق دا دی چې د ځمکه د مالدار ده فالله اولادهما خدای پاک هغه ته ډیر نږدې دي رزق او رحمت او فضل داغه ستانه 50 وادي د خدای پاک تعلق د مالدار سره د غریب سره د انسان نه کامل دي څه زما ستا تعلق کې د مالدار سره یا غریب سره یا د مور پلا سره دی نو دا خو خدای پاک پیدا کړی کنه دا خو یو عکس دی یو مجاز دی کنه دا خدای پاک تعلق د مخلوق سره دا څه دی چې پیدا کړی نه په خپل دی نو ستاسو تعلق عارضی دی ورسته پیدا شو خدای پاک پیدا کړی دی نو چې خدای پاک وی چې زما سره دومره تعلق دی چې هغه چا پیدا کړی نه زما خپل دی او دا غي باوجود هم تاسو چې د خلاف فیصله وکړه او د خلاف گواہی وکړه بس کنه تاسو سره تعلق ها مالدار سره غریب سره وېږي د قرآن په فلسفه کې ناسي ته چې یعنی مسکه کنه کله کله وربشم پرې ها بادام پرې غوزان پرې د سنا څه ها خلک قرآن پاک آسان کتاب دی سره آسان دی چې ته علم نه تاسو کې به ته په خان کې یا جو در کیا کو نه کو آسان دی ها خدا سے آسان نه دی ها یکن غنیا اگر کدا چا خلاف ته فیصله کوي دا غنی او یا دی روحي او یا پل ځان باندې فیصله را خبره ها نو بس هم نه چې دا شیطان دی بل دی نه بس دا تعالی والا او فقيرا یا فقيري فالله اولادهما فصلى پاکتن اولادهما زیاد نزدې دي دوانو ته ها او زیاد خبردار دي دوانو فلا تتبعوا الهوى تاسو تابعداري مکوئ د خواهشاتو چې تا تخپته دا شی د دې خو صرف کاغذ ما سره پاتې شي انتقال ما سره دی کنه او یا مونږ په خپل څه کور غوښتل زما پلار دای کسان سره دغه نه لیکه ها اشتامه بس هغه دا جبار سره سوا نو بیا اشتامو او غوی له ورکړو چې نا ولي دا واخله چا چې دا غوښتل خلیل به ویل کنه نو ډېر خلک زما پلار سره خو زما پلار مو سره خو
نو بیا پای دا کې د خطه نه وي نو بیا ورو پاکستان کې زه لاړم نو یو کس مړو زه جن دیو ناغه ما دینه د خطه غسته نو هغه پاک راوړ بیا کوم ته وی چې ستان نه لیکم دا لمن لیکلی ور کړو د خطه د ما بیا ورستو واغسته کنه نو سپارس کا مون سره استان نو او ته خپته وجدا د دې بیا غسته او استان دا سره په لاس کې او بیا په مونږ باندې هغه کول نو کوي شو کنه حکومت کې بدل کې او ظلم به زیاتی به وکړي نو فلا تتبعوا الهوى او د خپل فاحشات تابعداري ونه کړه خو شو به راشه قیمتي زائد یو به لکه پیسې باندې یو ته چې دا نه بل ځای بدل کو دا څه دا څه په یو طریقه کې روي شو کنه نو تاسو د خپل فاحشات تابعداري نه کوئ ها او چې سړی وګی نه یو خمدار گزارې کیږي نو بیا دې خبر ته ضرورت شي چې سړی وی ز غریب دی یا مطلب دا نشئی دی یا مازه کار نه چې سړی وی ز معذور دی کنه سره د پوری دا چل کوي دا بیا پھر غلط کار دی فلا تتبعوا الهوى تاسو د خپل فاحشات تابعداري مه کوئ ځکه که تاسو د فاحشات تابعداري کوئ نو ان تعدلوا د دې لپاره چې تاسو انصاف وکړئ نه انصافي د فاحشات خدا ان د بدو فاحشات تابعداري ده یو خو فاحشات یا روا کول جایز دي ها او چې کوم بد فاحشات دي کول ٹھیک نه دي خپل فاحشات په ذمہ ده ها فرض کې سړی سرزوري کوي نور خلکو ته پته ده یا نور خلک دې مجبور کوي چې څه چل کوي نور خلک دې مجبور کوي چې خپل ځان تباہ کوي خپل او مطلب دا اولاد تباہ کوي خپل مال تباہ کوي ها و ان تلو ظلم ډیر لګي ورځي ها یو سورہ دې بس هغه چمک دمه کې بیا په تباہ کوي و ان تلو کتاسو اعراض کتاسو د جبه تورا توکړه او دویم بدل کړه ها او تعرض وی تاسو اعراض وکړو کو اعراض وکړو تاوی چې د مالدار د پاره خبره نه کومه د غریب د پاره نه کومه تاوی د حقدار د پاره خبره نه کومه او دا چې کوم په باطل در پاره نه کوم خو شي تاوی چې دی عمران خان لا نواز شریف لا موټ نه ورکوما او فضل الرحمن لا نه ورکوما مخله پاکوي چې لرګي به پکې ومندم ها تا ما دا نه دی ویلي چې ته د حق طرفداري مکوا تا ما دا ویلي چې د باطل سره مرګره کېږي د باطل طرفداري مکوا تا د باطل طرفداري پرې خودا او سره پرې خودا او د حق طرفداري پرې خودا کوم خلک ووټ نه ورکوي په خسران کې دي ګوره ها او قاعده نه ډېر ویل غلط کارونه او دغه قاعده خو نتیجې ته بیا واردېږي تا خو ځان باندې غوونه راواچ ولته وي ځکه چړې نه او خدای پاک وی فإن الله کان بما تعملون خبيرا تاسو چې کوم اعمال کوي دا نه صحیح مان که سړی باطل سره مرګري کیږي دا لپاره گواہی کوي غل ووټ ورکوي دام ته برباد دي او چې نه د باطل سره ودرېږي نه د حق سره دا منافق دی منافق دی خدای پاک د باندې زجر را لګلی دا خدای پاک نه دی ویلي چې د حق سره مو ودرېږي دایره ته ویلي چې باطل سره مو ودرېږي نو تا وایي چې نه د حق سره ودرېږي نه د باطل سره چاله وټ نه ورکوم ها نو ستاري سپیو ستاري ایجی ډېر نیک سړي نه پاسه وکي لوی بدمعاش او لوی رامي مشرشي نو بس خود به غلط استعماليږي بیا مجبورن باغوي بیا فاده صحیح کار کم نشي کولی کوم خان فین الله کان نفس دې بشک الله پاک بما تعملون تاسو کوم اعمال کوي خبير خبردار یا ایه الذین آمنوا ای مؤمنان امنوا مخکې اکثر فروعات ذکر کېده نو اوس د ایمان مسله ذکر کېږي چې ایمان در پکې مستا فروعات به بیا څه پیدا کوي ثمره او برکات پیدا کوي چې ایمان نه د نیکو هیڅ پیدا نشته ها هبا ان منصورات اخرت کې څه پیدا نه ملایويږي ایه الذین آمنوا ای مؤمنان امنوا تاسو په حقیقت کې مسلمانان شئ بیمانه نه کار ماخلو ها چې پردیش دې سره دې ته ویلا زما دي او یو سړي یو شیخ خرڅ کړل دي او تاسو سره ثبوت پاتې شوی دی هغه نه دی ورکړي لکه مونږ د کور پرس کاغذ مولا استام نه راکړي په مونږ باندې داوا کول نه مونږ کې دا کنه دا سم کوي ها په حقیقت کې مسلمانان شي او ایمان اورې بالله بالله پاک باندې او رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې او یا دا منافقانو ته خطاب دی یا ایه الذین آمنوا ای ارکانو چې په ظاهر ایمان راوړي امنو په حقیقت کې مسلمانان شي یا ایه الذین آمنوا یا دا عین مسلمانان ته خطاب دی او ته وی چې صحیح طریقې سره مسلمانان شي او ثابت قدمی په ایمان باندې څه کوي اختیار کوي پوه شئ او یا دا چې کوم خلق په موسی علیه السلام په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړي ایه الذین آمنوا دا وی ته خطاب دی چې امنو بالله ورسوله اوس په اخیری کتاب او په اخیری پیغمبر هم سره وړي ایمان راوړي اعتراض نه واردېږي چې سړی وی چې الذین آمنوا مؤمن ته څنګه وایي ایمان راوړه خو سره مسلمان دی کنه هغه جوابونه شو ها اے مؤمنانو تاسو ایمان وروړي بالله بالله پاک باندې انغا
په ذات او صفاتو په اعتبار سره یو وګڼي. ها ورسوله او پر رسول د الله پاک باندې ان نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ول کتاب الذی پاک کتاب باندې ایمان راوړل نزل چې خدای پاک نازل کړی دی لګ علی رسول پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باندې خری کتاب باندې ایمان راوړل ول کتاب الذی پاک کتابونه ایمان راوړل انزل چې خدای پاک نازل کړی دی په یو ځای لکه تورات انجیل زبور من قبل مخکې قرآن پاک نه ومن هر هغه څوک چې کو پرو کبه الله بالله پاک باندې ګوره مخکې په ایمان کې درې شیونه ذکر کړو. الله پاک ذکر کو چې په الله ایمان نه وي، رسول پاک ذکر کو، کتاب ذکر کو، او صرف سره ذکر نه کو، ملائکی او آخرت ذکر نه کو. پنځه شیونه دي کنه، پرې پنځو به ایمان وروړي. نو دا دای په ځمن کې داخلي دي. څوک چې په الله ایمان وروړي نو الله دا وایي چې ملائکه او منته منه قیامت. څوک چې په رسول پاک ایمان وروړي، رسول پاک تعلیم دا دی کنه چې په چا ایمان وروړي، ملائکی او آخرت. څوک چې کتاب ومني نو پای کې دا تعلیمات چې ملائکه او منته منه آخرت. نو ال تدریج دې ذکر دي خدای دوی په ځمن کې داخل دي. ها پوښبه ومن یکفر بالله دلته کفر پرې صورت کې پنځه ذکر کړي. ها چا چې کفر وکړ الله پاک باندې او ملائکه دي او ملائکو د الله پاک باندې او کتبه دا قیده بدري چې ملائکه نه خزي دي او نه سړي دي او د خدای پاک فرمانبردار ما خدي او معزز مخلوق دي چې څه حکم وتکي هغه مني او په مختلفو انتظاماتو باندې خدای پاک څه کړی دي مقرر کړی دي. دا چې قیده بدري او پوره تعداد چاته معلوم دی الله پاک ته بل چاته نه معلوم. ها او په ملائکو د الله پاک باندې ورسول یصلور پکې مکرم معزز دي په فقه کتابونو کې به پوره بحث. ها او چا چې کفر وکړي کتابونو د الله پاک باندې یصلور پکې غټ غټ دي او د صحایفو پوره تعداد معلوم نه دي. کتابونو عام طور لیکلي چې صحیفې دي سلور غټ کتابونه دي. ها او وکتبه ورسوله او چا چې کفر وکړي رسولانو د الله پاک باندې 1,70,000 کم او زیات دا څه وایي. ها بعض حدیثونو کې 1,70,000 راغلي، بعض کې 1,00,000، بعض کې 2,00,000. ها نو موږ چې دعا کوو نو څه وایو 1,70,000 کم او زیات ورسوله. او هغه متعلق بیا خپل عقیده دي چې پیغمبر نه ګناه نه کوي، پیغمبر سي معصومي، پیغمبر انساني سي انساني فرشته نه او مذکری سړی سي سړی. اشارات المرام کې ان عبارات الامام امام صاحب د عباراتو تشریح کړی دا یو علم په هغه کې د پیغمبري څخه لیکلي شرایط هم دا خبرې پکې چې پیغمبر بسي سړی انساني انسان شنو خو بیا په کتابل خزمي انسان اوسي سړی می کنه نو سړی سره دې سره شات کړی. ها ذکورت ها ورسوله او رسولانو وليوم الاخر او ورځ اخرت باندې چې دې پنځو خبرونو انکار وکړ دی یوینه او کړهونه او کډریونه خلورونه یا ټولونه یو شان کافر دي. ها ایمان په مرتبه ایجابي کولی کې دي ټول خبرې به مني او کفر په مرتبه د رفع ایجابي کولی کې ده. پنځه واړه به مني له مؤمنه کفر څه ته وایي چې یو دین پکې پرې خدانه څه شوي کافر شوي. دا څه چې لکه ته یوم نه مني پوه شو په دې منطق باندې. وليوم الاخر فقد ضل فتاسس سره دې گمراه شو ضلالا بعيدا په گمراهۍ لري سره. ان الذين امنوا دا یا تفصیل لري فقد ضل ضلالا بعيدا بګر دې سره تفصیل دی. او یا چې کوم دینو منافقانو ته خطاب دی او یا چې عیسی علیه السلام موسی علیه السلام ایمان راوړو او بیا کافران شو ان د خی عبادت وکړو بیا دوباره مسلمانان شو توبه واسنه بیا چې کوم دینو شو عیسی علیه السلام کافران شو هغه ونه منه بیا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم راغی دا غنه انکار وکړي مونږ منه یا غوی ته خطاب دی. ها ان الذين امنوا بشکاغتان چې ایمان راوړي ثم كفروا او بیا کفر وکړو ثم امنوا بیا ایمان راوړو ثم كفروا بیا کفر وکړو ثم ازدادوا بیا دې سیوا کو کفر. ان الذين امنوا بشکاغتان چې ایمان راوړو کو موسی علیہ السلام ثم كفروا او بیا کفر کړو ان د خی عبادت کړو ثم امنوا بیا ته وو باطل و ایمان راوړو ثم كفروا بیا کفر کړو ان عیسی علیہ السلام ثم ازدادوا بیا دې سیوا کو کفر ان پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باندې سوکو کفر کو انکار کو. ها لم یکن الله نبی الله پاک لیغفر لهم اراده کون کې د مغفرت دي ته دیو بخي ولا رديهم او ندی را اراده کون کې الله پاک دې هدایت سبیلا دلاري چې خدای پاک دې نه غلاره وخي. او یو دینه منافقان مراد دي چې کله ایمان لري او کله کافر کیږي کله مسلمانی او کله سکیږي کافر کیږي. مسلمانانو سره نو مسلمانان کافرانو سره سره کافر دي. نو خپل استعداد د ختم کو دین نه مذاق جوړ کو څه جوړ کو مذاق او خندا ټوکی نو د خپل استعداد څخه ختم کړ. دین پر ټوکی کول نه پکار. ها دا څوک یو شان کله ګیره پری دي کله بل شان او یو شان کپڑے او کله سو
او ته به واز نصيحت کوي کیږي نه. نو د دین پورې مذاق او خندا د شروع نه کول په کلهړي تبا کیږي. ها صدق الله العظیم. یا ایها الذین آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين